بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکې میاشت کې آیا په انجکشن روژه ماتیږي که نه؟ زمونږ دا رایه ده چې انجکشن باندې روژه ماتیږي، ځکه نبي کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي انما الفطر مما دخله، چې هر یو څیز بدن ته داخل شي نو په هغې روژه ماتیږي. دا مما کې چې کوم ما دی، ما دخله، هر یو څیز چې داخل شو نو روژه ماتیږي. نبي کریم علیه السلام داسې نه فرمایي چې دا شی داخل شي او دا شی داخل نشي بیا نه ماتیږي. نه، نبی کریم علیه السلام عام فرمایلی چې ما دخله، چې کوم څیز هم داخل شو روژه ماتیږي. خو یو څو څیزونه نبی کریم علیه السلام دې نه مستثنا کړي دي، لکه خوله کې اوبه اچول یا پوزه کې اوبه اچول یا سرمه لګول یا مطلب الټیانې شاته راشي، نو په دې باندې روژه نه ماتیږي. د دې حدیث لاندې چې انما الفطر مما دخله، د دې حدیث لاندې علامه زین الدین په بحر الرائق کې لیکلي دي. دا علامه زین الدین په 900 هجری کې وفات شوی. دی فرمایي چې که روژهدار سړی حقنه یو داسې څیز و پخوا چې کوم سړی به بیمار و د هغه بدن کې به یو سوړه غوندې وکړه او په هغه کې به دوی وردننه کوله د هغه بیمارۍ دپاره، لکه نن سبا وخت کې ډراپ دی. نو هغه امام زین الدین رحمه الله فرمایي په بحر الرائق کې چې په 900 هجری کې تیر شوی دی، هغه فرمایي چې بدن ته حقنه چا ولګوله، دوی ورته لاړه، یا د پوزه کې دوا واچوله، یا یې په غوږ کې دوی واچوله، د روژه ماته شوه. ځکه نبي کریم علیه السلام فرمایي چې انما الفطر مما دخله، کوم څیز هم چې بدن ته داخل شي نو په هغې سره روژه ماته شوه. نو علامه امام زین الدین په بحر الرائق کې لیکلي د دې حدیث لاندې چې دوی پوزې ته یا غوږ ته واچي یا حقنه مثال ډراپ دی. نن سبا وخت کې که څوک ډراپ ولګوي دا حقنه مثال دی. پخوا چې دی ډراپ نه و، د ډراپ تصور نه و، نو خلکو به بدن کې حقنه یو څیز دی دا لګوله او بدن کې به یې سوراخ وکړو او هغې ته به دی دوی تله، هغه ته به شفا میلاوېده. دا یو علاج و. بیا هغې نه بعد چې دی غوږ کې دوی اچول یا پوزه کې دوی اچول، پخوا انجکشن نه و، خلکو به پوزه کې او په غوږ کې دوی اچوله یا به یې تیل اچول، نو په هغې سره هم روژه ماتیږي. نو د دوی او د تیلو نه زیاته فایده نن سبا وخت کې انجکشن دی. همدغه شانتې علامه بدرالدین عیني رحمه الله په 855 هجری کې تیر شوی دی. هغه په خپل کتاب کې لیکلي چې که د روزهدار په غوږ کې تیل لاړه یا تیل ورته واچول، وی د ده روژه ماته شوه، ځکه و چې دې سره اصلاح د بدن کیږي، منفعت بدن ته فایده رسی. نو زمونږ دا خبره ده چې علامه بدرالدین عیني رحمه الله هم فرمایي چې بدن اصلاح کوم څیز کې کیږي، بدن ته فایده رسی، نو روژه ماتیږي. نو موږ وایو چې انجکشن باندې بدن ته ډیره فایده ملاویږي، ډیر سکون ورته ملاویږي، لہذا په انجکشن باندې هم روژه ماتیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي، علامه کاسانی په خپل کتاب کې بدایع الصنایع کې لیکلي، علامه کاسانی په 587 هجری کې علامه کاسانی تیر شوی دی. فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې بدن کې د یو زخم دی، د خپلې خولې نه علاوه په بل ځای کې بدن کې زخم دی، هغه زخم باندې چا خشکه دوی ولګوله، د خشکې دوی اثر که معدې ته ورسېدو روژه ماته شوه، که اثر ونه رسېدو نه ماتیږي. خو بیا که بدن باندې تر یعنی لونده دوی ولګي نو په دې باندې بېشکه روژه ماته شوه، ځکه د تر دوی اثر معدې ته رسي. زمونږ دا خبره ده چې د تر دوی یا د خشکې دوی نه زیات اثر د انجکشن دی. انجکشن زیات اثر هم بدن ته رسي، معدې ته، ټول معدې نه علاوه ټول بدن ته د انجکشن اثر او فایده رسی، فایده هم زیاته ده، اثر هم زیات دی. د خشکې دوی یا تر دوی نه زیات انجکشن تر هم دی او فایده هم زیاته. لہذا امام ابو حنیفه په نسبت باندې چونکې هغه وخت کې انجکشن نه و، خو دا قانون موجود و، په دې قانون باندې چې دی په انجکشن باندې هم روژه ماتیږي. د دې نه بعد علامه المرغنانی حنفي رحمه الله په خپل کتاب هدایه اولین په صفحه 200 باندې لیکي چې که د روزهدار په غوږ کې اوبه لاړې، اوبه پکې لاړې، په خپله لاړې یې پکې واچولې، وایي د ده روژه نه ماتیږي، ځکه چې دا اوبه چې په غوږ کې لاړې شي دا بدن دپاره فاسدې دي او فایده نه ورکوي، اصلاح نه ورکوي. او که نه په غوږ کې تیل لاړ شي یا خپله واچي یا پکې لاړ شي، نو تیل د بدن دپاره اصلاح ورکوي، فایده هم ورکوي او بدن ته سکون او فایده ملاویږي. نو پخوا زمانو کې د علاج دپاره، د غوږ علاج دپاره انجکشن تصور نه و، تیل به خلکو غوږ کې اچول، پوزه کې به اچول، نو تیلو سره او غوږ کې
تیل اچولو سره یا پوزه کې تیل اچولو سره به بدن ته اصلاح ملاوي ده. نو علامه المرغناني حنفي رحمه الله په خپل کتاب هدايه اولین کې لیکي چې که په غوږ کې یا پوزه کې تیل لاړ شي د روژه ماتیږي، خو که اوبه پکې لاړې شي اوبو سره اصلاح بدن نه وي. نو لهذا انجکشن سره اصلاح بدن ډیره ده. پخوا زمانه کې علاج په تیلو غوږ کې تیل اچولو باندې، اوس زمانه کې علاج انجکشن دی. نو چې غوږ کې تیل اچولو سره روژه ماتیږي نو تیلو او اچولو نه زیاته فایده په انجکشن کې او زیات ښه اثر او ښه فایده بدن ته ورکوي. نو لهذا په انجکشن باندې روژه ماتیږي. بیا دینه بعد علامه المرغناني رحمه الله په 200 صفحه باندې هدايه اولین کې لیکي چې که د چا په غوږ کې اوبه لاړې نو د روژه نه ماتیږي، ځکه غوږ کې چې اوبه لاړې شي دې سره اصلاح بدن نه کیږي. نو معلومه شوه چې کوم څیز ستا بدن ته داخل شو اصلاح او فایده ستا بدن ته نه ملاویږي، نو په هغې روژه نه. ځینې دوستان وایي چې موچۍ څوک وخوري نو د موچۍ خوړلو سره روژه نه ماتیږي، لهذا انجکشن دې نه ثابته شوه چې انجکشن سره هم نه ماتیږي. نو دا ډېر د ناپوهه خلکو چې دی دې نه اجتهاد کوي یا دې نه چې دی ثابتول کوي. لهذا زمونږ مذهب علما کرامو علمګیري هم لیکلي دي، علمګیري نه علاوه علامه کاساني هم لیکلي دي که د چا موچۍ په خوله کې ننوته، حلق موچۍ ننوته، علامه کاساني رحمه الله په بدایع الصنایع کې لیکلي. علامه کاساني رحمه الله په 1515 هجري کې تیر شوی دی، حنفي علم دی. که د چا خولې ته حلق ته موچۍ لاړه او تیره شوه ګېډې ته لاړه، وایي د ده روژه نه ماتیږي. ولې؟ وایي ځکه د موچۍ نه بچ کېدل دا د په وس کې نه وي او د ده نیت هم دا نه چې دا زما خولې ته لاړه شي. انجکشن دی، انجکشن ستا نیت دی، هغې کې تا ته فایده ملاویږي، هغې کې تا ته سکون ملاویږي، ستا علاج دی، هغه شفا او بل طرف ته موچۍ دا زهر دی، دې کې مرګ دی. دویم چې فتاوا علمګیري کې هم دا راغلی دي چې د چا خوراک مقصود نه وي یا د کوم څیز نه چې دی بچ کېدل ناممکن وي، یعنې خوراک مقصود نه وي، د دې ته په هیره مطلب په هیره باندې د نیت او اراده دا نه و چې زه خوراک وکړم، خوراک اراده نه وه او خوراک تو شو، نو په دې هم روژه نه ماتیږي. یا یو داسې څیز چې هغې نه بچ کېدل ناممکن وي، لکه موچۍ شوه چکې ورباندې ولګولو، دې نه بچ کېدل ناممکن دي، نو که دا هم تا وخوري یا ستا خولې ته لاړه شي نو دې سره روژه علمګیري لیکلي چې روژه. نو لهذا د موچۍ د خوړلو نه انجکشن ثابتول دا د ناپوهه خلکو استدلال دی. آیا کوم سړی چې بیماري نو دی به روژه نیسي که روژه به نه نیسي؟ دې ته رخصت وایي. چې کوم سړی بیماري الله پاک قرآن کې فرمایي ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کوم چې په تاسو کې بیمارو یا په سفر کې و دې روژه مطلب اخري او بیا دې قضا راوګرځوي، نو دې ته رخصت دې ته وایي چې الله پاک تعالی په یو عبادت کې رخصت درکړی دی. یعنې ته په سفر کې فرض مونځ 4 رکعاته مه کوه، 2 رکعاته کوه، دې ته رخصت وایي. یا ته مریض یې ته روژه مه نیسه، بیا بعد کې چې جوړ شي قضا راوړه، دې ته هم چې دی رخصت وایي. یا ته په سفر کې او روژه نه نیسي، الله پاک تا ته یو پیکج درکړی، دې ته رخصت وایي. نو په دې رخصت باندې که څوک عمل نه کوي دا ګناهګار دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم علیه السلام فرمایي چې الله پاک چاله کوم رخصتونه ورکړي دي په دې رخصتونو باندې عمل کول دا په هر چا باندې واجب دي. رسول الله فرمایي چې دا رخصت باندې عمل کول، یعنې که ته بیمارې روژه به خورې، تا ته انجکشن ضرورت شو ته روژه وخوره، دا په تا واجب دي. دویم حدیث شریف کې راځي، نبی کریم علیه السلام فرمایي، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ بیان کوي چې نبی کریم علیه السلام وفرمایل چې کوم کس د الله پاک پر رخصتونو باندې عمل نه کوي، یعنی بیماری انجکشن ضرورت ورته وي او روژه نه خوري، یعنی بیمار وي او رخصت الله پاک ورکړی رخصت نه قبلي، وي دا د کم غر د عرفات د غرونو عمره یا د عرفات د غر عمره ګناه کوي. کم سړی چې الله پاک رخصت باندې عمل نه کوي، الله پاک رخصت ورکړی دی او د رخصت نه قبلی، نو سوی نبی رسول فرمایي چې د عرفات د غر عمره ګناه وکړه. دریم نمبر حدیث شریف دی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی کریم علیه السلام وفرمایل چې الله پاک چاله رخصتونه ورکړي دي او په دې باندې عمل کوي، دا سړی رخصتونه الله پاک قبلوي، دا الله پاک دومره زیات خوښوي لکه څومره زیات چې نافرمانی نه خوښه کوي. یعنی الله پاک چې چاله رخصت ورکړی دی او په دې رخصت باندې دا مسلمان عمل کوي، دې سره الله پاک دومره مینه ساتي، زیات خوښوي لکه څومره زیات چې نفرت کوي د نافرمانه سړي نه.
څلورم نمبر حدیث شریف دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمای و چې د فتح مکې په کال باندې په رمضان المبارک کې موږ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د مکې په طرف روانو چې یو ځای رو رسیدو روجه و زمونږه یو مقام رو رسیدو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پیاله اوچته کا د اوبو پیاله او اوبه د خلکو مخکې داسې اوس کلی او صحابه کرامو ته فرمایي چې په تاسو کې څه صحابه کرام زه وینم چې هغوی خپله روژه نه ماتوي په روژه باندې قایم دي په روژه باندې ولاړ دي یعنې روژه ماتوي نه او په سفر کې دي نو نبي اسلام فرمایي چې هغه ګناهګار دي یعنې هغه نافرمانه دي د الله پاک او د رسول یعنې نافرماني کوي نبی کریم علیه السلام په سفر کې وفرمایل ګیلاس یې اوچت کو یا پیاله یې اوچته کا او اوبه وڅښلې اصحاب کرامو ته فرمایي چې اصحاب کرامو په تاسو کې څه کسان داسې وینم چې هغوی روژه نه خوري یعنې په روژه باندې ولاړ دي نو خبردار اصحاب کرامو یعنې دا تقواداري نه دا نیک عمل نه دا د ثواب عمل نه تاسو اوبه وڅښئ که اوبه څوک نه څښي روژه باندې ولاړي وایي دا نافرمانه دی څوک چې د الله پاک رخصت نه قبلوي الله پاک رخصت ورکړی دی چې روژه کله ته بیمار روژه مه نیسه ته وایې نه زه په دې رخصت باندې عمل نه کوم زه روژه نیسم د الله پاک سره مقابله ده دا ګناه ده دا د عرفات د غره مره ګناه ده دا نافرماني ده او دا موږ باندې واجب دي چې موږ د الله پاک رخصت چې دی الله پاک موږ کوم رخصت راکړی دی په عباداتو کې هغه موږ قبول کړو اخیری یو التماس چې روژه خلکو باندې ډاکټران صاحبان یا نور دوستان ماتي چې روژه ماته که په انجکشن سره نه ماتېږي هغې نه سوال کوم چې انجکشن تصور خو د نبي کریم علیه السلام په زمانه کې یا د اصحاب کرامو د علما کرامو چې کوم مشرعین زموږ تېر شوي د هغوی په زمانه کې نو آیا نن سبا تصور چې فایده بدن ته میلاویږي په دې ماتېږي نو قیامت کې الله پاک خوا نه خواسته وفرمایي چې په انجکشن باندې روژه ماتېده نو بیا به تاسو قیامت کې الله پاک له څه جواب ورکوئ ځکه چې انجکشن تصور خو په حدیث او قرآن کې نشته نو که الله پاک قیامت کې دا وفرمایي چې په انجکشن روژه ماتېده نو کومو کسانو چې فتوا ورکړې ده یا کومو ډاکټرانو چاته فرمایلي دي ډاکټرانو خپل بیان پیش کړی دی چې په دې روژه نه ماتېږي انجکشن ووهه او بیا قیامت کې الله پاک فرمایي چې په دې خو روژه ماتېده نو بیا به تاسو الله پاک له څه جواب ورکوئ تاسو بیا روژه نه وي موږ سره خو بیا هم قضا روژه وي او که الله پاک وفرمایي چې په انجکشن باندې روژه نه ماتېده بیا هم موږ تاسو نه غوره او بهتر یو د روژې په لحاظ سره په قیامت کې ځکه چې موږ سره به دا روژه هم وي دا به موږ قایم ساتلي ورپسې به بله زیاتې روژه موږ هم نیولې وي موږ سره به 2 روژې وي تاسو سره به 1 روژه وي لهذا د الله رضا دپاره چا باندې روژې مه ماتوئ ځکه انجکشن چې دی دې کې طاقت دی انسان شاش بشاش وي او روژه دې دپاره ده چې تا ته تکلیف مطلب ته کمزوری شي تا ته الله پاک یاد شي تا نه چې کوم خواهشات دي دا ستا کمزوري شي او ته الله پاک دپاره قرباني ورکړي که یو سړي په سر باندې درد شي د لوږې وجې درد راځي په سر باندې 32% ډاکټران لیکي نو هغه درد د وجې دې انجکشن ووهي په د خو روژه ماته شو درد یې ختم شو ځکه لوږه او تنده یې ختمه شوه خو روژه یې ماته شوه لهذا ټولو دوستانو ته اپیل دی چې د خپل ځان د خپل دوستانو اصلاح وکړئ په چا روژې مه ماتوئ او د قیامت دپاره سوچ وکړئ وما علینا الا البلاغ المبین